الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على معزز حاضرین کرام علماء کرامو په سټیج باندې ناستو فضلاو او پردنشینو خویندو میندو ننا لسم تاریخ د رجب المرجب سوار لسوا سلور سلویختم هجری ستاسو ضلع خیبر تحصیلی جمرود غنڈی سخیپل علاقہ کې ستاسو د ګلالو بچو د قرآن ختمم شوی دی او زنانو ته احادیث پڑھاو شوی دی مشکات شریف د دغه اختتام په خوشحالی کې دا پروګرام بطور تحدیث بالنعمت مناولو د پاره جوړ شوی دی سمرا زما خویندې او میندې راغلی دي د کمانه مخکې مولانا صاحب تفصیلی خبره وکړله چې د آدابو لحاظ وساتلی شي نو الله به ډېر خیر زمونږ جولۍ ته واچي او څومره مسلمانان وروڼه دې حجرې ته راغلي دي الله دې ستاسو دا قدمونه په تله د نیکۍ کې واچولی کي زما عزتمندو زندگی دغه دا چې یا د دین خبره اوره او یا د دین خبره کوا دی نه علاوه نور ټول تاوان تاوان دی ګټه هغه چا کړې ده چې هغه خپله رابطه الله سره جوړه کړې ده او هغه انسان تاوان او نقصان او هلاکت او تباہی بدبختی ناکامی کی اخته ده چې کم انسان اغلوی الله احکم الحاکمین رب الارباب آغای پر خود ده او شیطان پلار باندې روان شوه دی نو دغه انسان تباه دی برباد دی ناکام دی د داسې پروګرامونو مقصد دغه وي دا شور او شرابه نه ده دا صرف خبرې اورېدل او بیا پرې ښودل نه دی
په داسې پروګرامونو کې مونږ او تاسو ته دا فکر راکولی کیږي چې د الله بندگانو نارینه که زنانه ځوانان یې که بوډاګان یې خانان او نوابان یې که فقیران او ملنګان یې هر یو مکتب فکر والا چې خدا فکر در کولی کیږي چې قبر را روان دی آخرت را روان دی دا الله ملاقات را روان دی الله سره پیشی را روانه ده د دې یو سکند د دې یو لمحه رب العالمین با الله تپوس کوي د دنیا دا عمر ختمیدون کې انما نعد لهم عدا دا د شمار لمحې دي دا ختمیدون کې د دنیا دا ژوند دا بے وفا دی نه چا سره وفا کړی دا نه چا سره وفا کوي نه بچا سره وفا وکي دا بے وفا ژوند دی په دې مدوکه کېږه نن ته ځواني د خپل ځوانۍ دوکه کړی نن مالدارې د خپل مالدارې دوکه کړی نن چیرمنې ناظمې صدرې وزیر اعظم عہده در سره سرکاری پروٹوکول دے در سره ته دې دوکه کړی مدوکه کېږه ولا یغرنکم بالله الغرور الله وی دوکه درکون کې دی چرتا دوکه نکی ګورا ان وعد الله حق دا الله وعده دا حقی دی ګورا دیکي گپ نشتا دا دروغ ندی تا چرته یو عالم نه د جمعې بیان کې خبره واوري دی یو لګي سخت ترخی خبره وکي یاره جیوه استاد جوړې نن چا غوسه کړي او ښا الکه وی استاد جی لګه گزاره کاوه دا خیال له چې دا مولانا سے په منبر کمه خبره ما ته وکړي د بیگا کور کې د پلار د دین دکان دی واغې کې به جوړی کړي نو نجی دا خود الله خبرې دي لیکي بس گزارو کې ها دومره د قرآن وی قولا لینا لهجه نرم او مساله گرمه لهجه نرم بهر حال دا خو تمهید ده مقصدی خبره چونکه ما تویل شوی چې زنانو کثیر تعداد ده داغی د اصلاح په باره کې څه خبرې وکړلې شي د زنانو د پاره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسانا د جنت د حاصلولو د الله د رضا ګټلو خلار خوله دا یو مسله یاد ساتئ چې په نارینه باندې په سړی باندې د الله د حق نبات د ټولو نه زیات حق چره دا د مور او پلار دی سړی باندې د الله د حق نبات د رسول الله د حق نبات د ټولو نه زیات حق پدې انسان باندې هغه د مور پلار دی په زنانه باندې د الله او د رسول د حق نه بعد د ټولو نه زیات حق هغه د خاوند دی هغه د خپل خاوند دی د دې خاوند په خدمت د دې په تابعداري باندې وا الله زما دی خور او مور له جنت ورکي حدیث پاک دی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة سبحان
د الله پیغمبر وی زما د امت هغه زنانا چې مړه شولا په داسې حال کې چې دی نه خپل خاون خوشحاله نو زما پیغمبر گواہی ورکړې دا دخلت الجنه دغه زنانه با جنت تدن کیږي سبحان سمرا سالا خبر او زما پیغمبر دام فرمایلی دی چې اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فتحت لها 8 أبواب الجنة يقال لها ادخلي من أي باب الجنة شئت الله دا الله پیغمبر وی کلا چې زما د امت یو زنانا آغا پنځه وخته مونږ چې دی بغیر د عذر شرعي نه پابند سرو کی د مونږ خیال وسات او د دې سره د روجي میاش روجا آغا پورونی سی بغیر د عذر شرعي نه عذر شرعي سره بیا قضا راوړي او د دې سره دا زنانا د خپل خاون تابعدار او ګرځیدله په دې بلګ وضاحت زکا زمونږه زنانو ته مونږ کول خو آسان دي زمونږ زنانو ته روزه نیول آسان دي دا درېمه خبرم ورسره کا زمونږ زنانو ته د خپل حیا او عزت سنبالول آسان دي خدا سلورم خبر ډیره ګرانه ده چې دا زنانه د خاون تابعدار شي د دې کمې ده ډیر زیات دا ډیر زیات کمې علما ناس د خاون په دې ښځې باندې ډیر حق دی ام المؤمنین صدیقه کائنات مریم اسلام عائشہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا یو زل زنانه وتوي وَيَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَوْ تَعْلَمْنَا بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ غُبَارًا خد وجهها بقدمها زما پیغمبر وی ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ حمیرہ مریم اسلام وی د دې امت زنانو واوري کتا سول د دې خبره معلومات شو چې د دې خاون په دې خزبانی سمره حق دی نو دا خزبارا پاسې دلوا او په خپل د مخ پاننګو باندې به د خاوند خپو ناغه دوړي سنبال کړي وي پاکي کړي وي څومره حق شو یو حدیث دی اگر چې بعض علماء په کې خبریم کړي دي خو حدیث بیا چې کله رجال ګورنو حدیث صحت ته رسیږي یو صحابي دی زما دا خويند مندري دا واقعا د زړه په غوګونو باندې واوري او بیا دې په ځانم لګو تلی نن خدا باجی دا کنه وی دا باجی دا نو باجی دا ته پته نو باجی څه کوي دی خو د خیر سره قران ویلې دی باجی شوی دا دی خو خیر بخاری ویلې دا مشکات ویلې ترجمه کړي دا نو دینه باجی جوړه شوی دا نو چې خاون وردوی زکنه چې پخې کنو دا باجی د بیا چې چرته پخې وي زه خو کتاب ګورم نو خاون خوارې په خپل ځان له چې پخې دا خو بیا باجی دا چې د شودو اخراشه لگا غواول وشا
زه خو کتاب ګورم، زه خو باجی مزه شا به ته لاړ شه نو سړی خاون خوار کینی بیا غوالوش نو چې رانیزي شوی لرې شیطانه د سوټو وږموزي باجی ده کنه. دا باجی حضرت فاطمه وا د خاوند دې څومره خدمت کړی. دا باجی حضرت اسماء وا د نبی علیہ السلام خینه وا هم باجی وا کنه، هغه څومره خدمت کړی. لا بڑا د غر نه به خشاکم راوړل، نن ته په باجی باندې جامې وینځلې شي کور ته خو چې دی مولا خراوستنو بیا خو به کار رواني کړ. د دې بعضې باجیګانو د وجې نه زمونږ دا مدارس بدنام شو، دا عالمانې بدنامې شولې. بس دا باجی را د خاون به نه مني، د خوا خسخر خدمت به نه کوي، ولې باجی شوی ده که نه. الله الله، دا واقعه د زړه په غوږونو دې زما دا خویندې میندې واوري. د الله پیغمبر صحابي دی، په سفر باندې روان دی، په داسې کور کې اوسېږي چې د دې صحابي لاندې دې کور کې خوا خسخر دی او دا کور دوه چته دی، دا ښځه او خاوند بره اوسېږي. دا سړی په سفر باندې روان دی، د کور والات څه نصیحتونه وکړل، پاغې کې یو نصیحت دا، ای زما کور والا، زما دا حکم دی چې د درشل نه به لاندې خپنېږدې، کور نه به لاندې نه راکوزېږي، اگر چې لاندې ستا د مور او د پلار کورم دی نه به راکوزېږي. دې ته ویلی شي دینه. سړی لاړو، اوږدې سفر وي، میاشت نیمه تېره شوله. دې کې د دغې ناوې د دغې ښځې پلار بیمار دی، دا ښځه بره چت کې اوسېږي او دا پلار یې لاندې چت کې دی، پلار یې بیمار شو. نو دغه زنانه سوچ کې شوه چې ما ته خو زما خاون ویلی دی چې د کور نه به نوځې، کور نه به نوځې. نو د الله پیغمبر پسې سوال جواب ولېږلو، اے د الله پیغمبره، زما خاون چې کله تلو ما ته ویلی دي چې د دروازې نه به لاندې نه کوزېږې. نن زما پلار بیمار دی او داسې بیمار دی چې د ژوند او د مرګ په کشمکش کې دی. اے د الله پیغمبره، آیا زه د دې پلار پوښتنې لا د دې بره چت نه لاندې راکوشمه؟ د الله پیغمبر ورته وایي اطیعي زوجکی، دې ناوې ته ووایه چې خیر دی، د پلار تپوس لکه لاړه نشي نو الله نه خفه کېږي. د خاون ومنه، که د خاون د خبرې نافرماني دې وکړله نو الله خفه کېږي. نن خو الله مه کړي یو زنانه پلار رور بیمار دی، خاون به خبرم نی او دی به بورکه په سر کړي او غروالی به وي. ولې وایي زما پلار دی، زما پلار دی، پتا خو یې زه خرڅه کړې نه یم. دلته شریعت مونږ نه هیر شو، پتا خو یې زه خرڅه کړې نه یم. نه، د پلار حق په خپل ځای، خو نن پتا د خاون حق دی. د خاون نه به تپوس کې که پلار دی بیماری نه مریم او خاون درته وایي چې مزه نو نه بځې، بس خبره د شریعت داره. داسې به څوک عمل وکړي، دی باجي ته وایي ته پې عمل کې، نور خو لا پرېږده. زنانه په آرام کېناسته. یو هفته چې تېره شوله، پلار د جدای په لار باندې لاړو، وفات شو، د مرګ څادر یې واغوستو. دغه زنانه وار نه خطا کېږي، دا نه وایي چې بس کار څنګه یې زما پلار دی اخرنې دیدن خو به وکمه، زما پلار دی وایي نه نه، زما خاون ویلی دی چت نه به لاندې نه کوزېږي، د دروازې نه به بهر نوځې.
بیا سوال جواب لګلو اے د الله پیغمبر سو حکم ده هغه پلار می مړ شو اوس زه د هغه مرګ لتلی شم کنه د الله پیغمبر ورته وی اطیعی زوجکی اے ناوی ته د الله د پیغمبر خبره که منې نو چې خاوند درته څه ویلي دي په هغې باندې انصاره شه د پلار مرګ له مه راکوزېږه بس هلته کېناست وایي زه خو الله خوشحالو پلار بیمار دی دا ناوې تپوس له رانغله پلار مړ شو دا ناوې د پلار دیدن له رانغله لاړ پلار خخ شو خاور پی انبار شوی شپه تیره شولا اوس پورې به دې ناوې د الله پیغمبر پسې سوال جوابونه لیږله اوس د الله پیغمبر سار منځو کو یو ثابت وی دا پیغام دې ناوې له یوسا چې قد غفر الله لابیک اے ناوې تا الله خوشاله کړی دی خاوند درته ویلیو چې د دروازې نه به بار نوځي تا خاوند په رضا کې تا نه الله رضا شوی دی د پلار بیمار پرسې له لانړې د پلار مرګ له لانړې لوی امتحان دی خو هېڅ خبره نه ده درې بدله چې تاله الله څومره درکوي یا خو پرېږده چې څه به میلاویږي تاله به الله قبر کې آخرت کې پدې خبره چې تا د خاوند تابعداري کړې ده الله به څومره اجر درکوي خو پرېږده ستا د خاوند تابعدارۍ د وجې نه الله بېګا ستا پلار له ټول ګناهونه بخلي دي چې تا له الله داسې لور درکړې ده زه چلو دومره دینداره لور د وجې نه تم الله وبخلي داسې به وکړي زما یو خور او مور نه جی دا خو ډېره ګرانه ده نه جی په دې ښځې باندې د خاوند ګوره ډېر زیات حق دی ډېر زیات حق انتهایی حق دی ګوره انتهایی نو ګوره زما دا خویندې میندې به د دې خبرې ډېر قدر کوي خیال به ساتي ګوره چې خاوند چرته ناراضه نشي تېنه وی دا دریو کسانو دعا الله نه قبلی پاغه کې یو هغه زنانه دا د هغې دعا الله نه قبلی چې هغه خپل خاوند له دعا نه کوي دا لاس پورته کې الله دا حاجت دا حاجت او خاوند دعا کې نه یادوي الله د دې زنانه دعا نه قبلی د دې دعا الله نه قبلی نن خو دواړو طرف نه کار روان دی سړی ښځې ته په سپک نظر باندې ګوري نو ښځه خاوند ته په سپک نظر باندې ګوري سړی ښځې ته وایي ځکه ما پرېښوي والله که یې څوک پوښتنه مو کي ښځه ورته وایي شکر وباسه چې ما قبول کړي تا له چا ښځه درکوله په دې باندې کار روان دی نه جنا دا الله ازل کې فیصله کړې وه ازل کې فیصله کړې وه کور جوړ کا کور جوړ کا کور جوړ کا کور جوړ کا جګړو نسم نه جوړیږي زمون کورونه عدالت جوړې دي ټول عمر نن دې مور راته داسې ویلې نن دې رور راته داسې ویلې نن دې خور راته داسې ویلې بس کور کې صاحب عدالت لګېدلی دی سړی بیا سوچ نه کوي سړی سوچ نه کوي کله کله تا ته ښځه شیطانې کوي که نه د سړو ته وایم تا ته وایي چې ستا پلار داسې وکړل ستا مور داسې وکړو علاج یاد ساته ښه وال مه کوه ورته وایي ښځې صحیح ده زه ځمه خو دا راته ووایه زه به دا پلار له بېعزتي وکړم مور له خو ښځې دا راته ووایي چې په تا خپل مور پلار ګران دي که نه ورته ضرور وایي داسې یو ښځه شته چې په هغې مور پلار ګران دي نو به وایي چې او ورته وایي چې څنګه په تا خپل مور پلار ګران دي خو داسې په ما هم خپل مور او پلار ګران دي که نه په ما باندې خپل مور او پلار ګران دي نو ته چې په خپل مور پلار باندې بده نه پیرزو کې نو زه ولې په خپل مور او پلار باندې بده پیرزو کوم مسله به دې حل شي نو کور کې با خوشحالي راځي سکون به راځي اطمینان به راځي کله چې سړی دیندار دی زنانم دینداره ده کور به آباد وي او چې کله
کور کې زنانه دیندار نه دا که سړی هر څومره دیندار بیا کور نه آبادېږي کور نه آبادېږي زمونږ د دې مدارسو زمونږ د دې درسونو دقه مقصد دی مونږ دا پیغام تاسو له درکوی د الله بندګانو که تاسو خپل کورونه آبادوئ که تاسو خپل کور ته خیر راولئ برکت راولئ خوشحالي راوستل غواړئ نو تاسو د خپلو کورونو کې دینداری پیدا کئی دا خپل زنانه دی مدرسو لرو لے دا دی مدرسو ملاتړو کئی دا دی حمایتو کئی دا دی ملگرتیاو کئی اللہ با مکورونو دا ډېر خیر و برکت نازل کی ډېر خوشحالی بری کور تراشی نن خو زما عزتمندو مونږ د مدارسو خلاف یو مونږ د علماو خلاف یو مونږ د داسې پروګرامونو خلاف کو مړوي دی مولیانو نه تنگ شو متنګېږه دی مولیانو نه د دې مولا د وجې نه خو تا ته حیا نصیب شوې ده تاله غیرت نصیب شوی تاله دینداری نصیب شوی ده ستا کور آباد شوی د عالم د وجې نه د دې مدرسې د وجې نه د دې جماعت د وجې نه خو ستا کور آباد شوی دی نو ولې د دې مخالف جوړېږي ولې دې سره دشمني کوې ولې دې له په سپک نظر باندې ګورې ولې ته قبر نه منې د الله ملاقات نه منې الله له به نه ورځي نو یو زما د خویندو میندو له دا درخواستو چې د خپلو سړو خدمت وکړي د خاوند په خدمت به تاله جنت ملاویږي د الله رضا به ملاویږي دویمه خبره واوره زما د خور و مور ته د دې خبرې ضرورت دی چې دا حیا ځان کې راولي دا ځان کې حیا پیدا کی حیا باندې الله ډېر خوشحالي ورا مانا مخی مولانا سے بھی او قیمتی خبراو کا خستا سورتا توجہ بویانا اللہ رب کریم قرآن کریم کے ربائے زنانو صفت کرے پاغے کے دیو زنان صفت کی اللہ وی فجاءته احداهما تمشی علی استحیائنا اغد شعیب علیہ السلام لورد شہزادگی دا اگر آل موسیٰ علیہ السلام لا دا عرش مالکی صفت کئی وی تمشی علی استحیائن پا حیابان سور را روانوا حیان ډکر روانوا اغه زنانه د الله رحمتونو په وریږي اغه زنانه نه الله رضا ده اغه زنانه جنت والا ده اغه زنانه ته بد الله دیدار ملاويږي الله به خوشاله کما زنانه کې چې حیا راغلی ده حیا پکې ده په دې حیا باندې الله خوشاليږي داسې جامې باندې کوي داسې لباس باندې کوي چې پاغه سره حیا ختميږي لکه حدیث پاک کی راضی صنفان من امتی من اهل النار لم ارهما دا الله پیغمبر فرمای زما د امت دو ډلې دي د جهنم والا دي تر سوې مال نه دي لیدلي هغه دور کې نه وي رستو دور کې وای دا زمون دور خیخه هغه کې یو ډله ده وی نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وی زما د امت غزنانه دی جامع چولی دی خوا جامع داس جامع دی داس لباس دی چې سره د جامو دا بربندره عورت پکې ښکاری بدن اندامونه بیل او سرونه د اوخ د قب په شان دي جوړ کړی دي دا ټول وخته دي 60 سره راغون کړی دي ښا ته وای چې دی ولي کې بل 60 راوته دي زما پیغمبر وای دغه زنانه د جنت والا نه دا څومره سخته خو کې دي منځونه کې دي تلاوتونه روجي دي نسی کنه خو چې دې کې دا به هاي راغلي دا زما پیغمبر وای دا جنت والا نه دا لا يدخلن الجنه جنت ته بنزي ښا جنت ته بنزي او زمون د خويندو مندو لباسونو ته وګوره په ودونو کې د دې جامو ته وګوره په مړو کې د دې جامو ته وګوره په دې ختمونو کې د جامو ته وګوره
ختم د قرآن دے ختم د مشکات شریف دے زما خور مور راغلی دا اے دی قرآن ویلے دے خودی جامو تے لگو گورا دی لباس تے لگو گورا دا سی پلاشٹکی و جامع راوتی دی چی شیطانم یو گوٹ کے ناز دے و توبی و باسی چی مام دل دا سی بیہائی نو خود لکھا دا سی حال ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تا دعوت اکڑا شو چی دی محلہ کی وعدہ دے او تاسو قربان دی وعدہ ڈوڑے لبرازی ولیمہ گاون دے ام المومنین وعدہ للاڑا چی لاڑا چی کور تننو تلو پناوی بائی نظر پریواتو واپس را روانا شوی جوڑی کور میں غلط کڑے رہے آگے ورطوی نا مور بی بی کور خود ٹک دیتا تم دلے وعدوی نا شوی دا وی نا جی ما خو کور غلط کڑے رہے وی نا امدا کور دے مونگتا تا دی وعدو دی ولی میں دعوت کڑے رہے وی خواہ وی واورے چی کورم دا دے ناوی چی کم جوڑا چولے دا اما حازا فلیسا حازا لباس المومنات دا دے ناوی دا جوڑا دا مسلمانانو دا خزو دا ناویانو جوڑا ندا دا خو دیر بے حیائی دا دیر بے حیا جوڑا یا چولے جوڑے مطلب دا دے چستا حیا و عزت پکی را سنبال شا او اسراف بنکوئی پا جوڑو کی یو جوڑا دا سڑی نو پاگے کی اخترم تیرے گی پاگے کی مڑی لمزی واد لمزی آریو کار لروان دے دا خز خسیبا دا ولیمی دا پارا بیالا جوڑا را ناوی پسیتللو دا پارا بیالا جوڑا را اختر دا پارا بیالا جوڑا را دا مڑی دا پارا بیالا جوڑا را دا خپیار تو خپیتنگو دا پارا بیالا جوڑا را سیبا خواہ دا وادونو دا ڈولے دا پارا بیالا جوڑا را دریم سلویختو دا پارا بیالا جوڑا را اسراف مکوا اسراف مکوا اسراف مکوا او بیا خپکی گو بنا زمون کلی کی یو خان دے مار دے ملک صاحب سنگا چلے ما توی زمون دا پلار نکو دشمنی نشتا خور ری خود و خرچو غرو ہم دا ری خود و خرچو ری خانے نخلاص کو کن دا خود و خرچی چرتا پورا کیگی دا جوڑا ورگا سیالی با برابرو ماغا پلان کے دا سی جوڑا آغشتی را سیبا چی بازار تلار شہریان بشی تا تو شکرو باسی خو پتا سم دا قهر اس نازل شو زمون پلو تو خواسم فتنہ وکا نا سیبا اس دا فتنہ ستاسو دی علاقے تلار کوہستان دا تیر کال تلوم کمرار تا اگی تا میں استاسو خوزی واللہ خدی بختوری دی جنتیانی دی اگی خودی شینو ننی خبری ماتے مولانا سے پتا سو تیرا شو پا مونگا اسرالا زمون خودی چی نن سبا کم شیزون اگواری وی مونگا اغنوم ہم نا پیجن اور پس بازار کی گرزو ملاوی گیم نا نو پتا سم دا لانجا اسرالا خوا نو دے وجہ نا کوششو کئی اسراف مکوی پا لباسونو جامو کے دا خاون تو گورا ستا دا خاون غریب دے دا ٹاٹکی مزدور دے اے خورے موری دی تو گورا دا سڑے خوار ٹاٹکے چلی کل دیاڑیشتا کل نشتا خرگاڑے چلی دا چرتا پردی گاڑی کے ڈریور دے کلنڈر دے گلکار دے دا دے خوار بس سمرا دیاڑی وی آغا دیاڑی رالا تا ٹولا پا جامو لگولا پا میک اپ دیو لگولا دے بچولا با دا رزق کم زینا غم کئی دے بچولا با دا بیمارے دا علاج کم زینا غم کئی دے بچولا با دا سکول دا فیس کم زینا غم کئی نور کارونم دیر پا سر بانی پراتی دی کنا نستاد دی زیادو خرچو دا وجینا آغا سڑے لاڑو غل شو ڈاکو شو اجرتی شو اگا پردے خونه ورانی د دې لپاره چې د خپل خونه آباد کما اگا پردے مال خوری د دې لپاره چې خپل بچی آباد کما ستا د خرچو د لا صدا کاروش تم ور سره په دې ګناه کې شریکای تم ور سره په دې ګناه کې شریکای ابو هريره رضی الله عنه بچی دا وړه ګودر ته تل او به راوړلې نو چې راوړلې یا الته کې نور جنکو ورته لستاپلار پتا خرچنه کې وګوره مونږه دې ګوتمو ته وګوره بنگړو ته وګوره نو هغه خپه شوه نو راغله ابو هريره ته بچی جاړي بابا بابا وی ولی بچی
وی ګوره دا جینکې دي پلارانو ولا بنګړي اغشتي دي او دا او دا او ته مونږ له سنالې مال جینکې پیغور راکوي. ابو هريره رضی الله عنه ورته بچې ورته ووایا چې زما بابا په دې یریږي اسنه دې لاسونو لنن په دنیا کې بنګړي پراتري قیامت په ورځ دې لاسونو له د جهنم هور چرته ونه رسیږي. اپ دې باندې یریږي ښا اپ دې باندې یریږي. ټیک دا بچې ز گورنر ما ټیک دا بچې ز گورنر ما خو مال د پردي مال د خړلو اجازه ته. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بادشاہ وقت دے پلار را روان دے چې وې کته یوځه کې انګور ډیر خولي یروي دا ځان لوړم خزه بچي به مې خوري چې ودرې دو چې جیب ته لاس کې 1 روپۍ ور سره نه و چې هغه انګوري پیاغشته داسې خلک په دې دنیا تیر. نو بهرحال دوه خبرې من بیان کې وکي. یو دا چې زما دا خويندې میندې بعد خپلو خاوندانو تابعداري کوي نو الله به ولا جنت ورکوي الله به ولا خپل رضا ورکوي. او دویمه خبره زما دا خور او مور بعد حیا او د عزت خیال ساتي. الله وی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. الله وی نیک خزاغه نه دا چې پردو مړو کې جړاګانې کوي. نیک خزاغه نه دا چې پردو ودونو لامې کپونه کوي او پردو جنجونو کې روانه ده. نیک خزاغه نه دا چې هغه دیرو لا قبرونو لا روانه ده. نیک خزاغه نه دا چې هغه پردو مړو ژوندو لا روانه ده. نیک خزاغه نه دا چې هغه بازار کې سوداګانو ګرځېدو لا روانه ده. حاجی الله وی نیک خزو پیژنا فالصالحات قانتات نیکی خزی آغری چه دا اللہ متابدار دا و دا اللہ نباد بیا دا خپل خاوندم تابدار دا. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. او دا خزا د خپل خاوند په نشواله کې د خاوند عزت او د مال خیال ساتون کې دا خاوند غریبۍ کړې دي پیسې ګټلې پټاټ کې ګټلې دي په دیاړوي ګټلې دي په غریبۍ کې 10 روپے 100 روپے راوړي دي او دا خزا د یو روپے ساتنه کې چې دا پیسې غلطه ونه لګوم. دا الله پیغمبر فرمایل ماذا خیر للمرأه. صحابو ته وی خزر پاره کوم خبره ډیره خدا زمون خزل کوم خبره چې دیرو لمنډي وਹੀ پردو مړو کې جړاګانې کوي پردو ودونو کې ګډاګانې کوي. ناجینا وی ماذا خیر للمرأه. زنانه د پاره کوم خبره خدا په موقع صحابه غلی شو جواب ذهن کې مستحضر نو. شیخ د ویسا رحمه الله ذهن کې جواب مستحضر نه لري کور تلاړل. په دې صحابو کې حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم ده هغه چلاړو. حضرت فاطمه الزهرا ته نن خو بابا پوښتنه کړې چې ماذا خیر للمرأه. مون سره جواب نو ویلار شاه جواب ورکا. هغه چراغ علی المرتضی جواب راوړو د الله پیغمبر ته د الله پیغمبر جواب والا خدا جواب زمانه دی خله زما د او جواب ستا د بچی دی. الله يرين الرجال ولا يرونهن. د خزه د بارخ خبره دادا چې دا خزه پردي سړی ونو ګوري او پردي سړی دا خزه ونو ګوري. خزه له د اجازه نشته چې د دیوال او د کوټې د سر نه پردو سړو ته ګوري. خزه له د اجازه نشته چې د بورقې په نری سرو کې پردو سړو ته ګوري. بیا د راضي کور کې پردو سړو صفاتونه کوي. نه د حیا کې ژوند تیری. ما چې کمایات ویلو رب العالمین په سورۃ الانبیاء کې
د سړو د پیغمبرانو صفتونه کړی دي. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ انبیاء کرامو تذکری کړی دي. نو سړی دی کنه، اوس د ښځو چرته ګیله پیدا نشي چې الله هم د سړو صفتونه کوي. زمون خو الله صفتونه کو. نو الله وی والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. الله يا غزنان امرأ لك مریم رضی اللہ تعالی عنہ دا عمران بچے دا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مور بی بی دا. واللتی احسنت فرجها اغا زنانا چاگی خپل حیا و عزت را سنبال کڑیو، زندگی پا حیا تیرا کڑیوا، طول زندگی حیا وا. نو اللہ صفتو کو اے خورے اے مورے کتوے چیزد اللہ دا مخد صفت وڑ اگرزے گما. نو حیا زان کرا والا دا سی جامع مکوا چیاغا دا بے حیائی اوے دے فاضلاتو تمویما دے مدرسو والا تویما. اے زما خویندو میندو تا دا دی نورو زنانو دا پارا یو نمونه کستا لباس خرابو ستانا بدا نور خلق لباس خراب ازدکی تب دا حقی دا وجن جہنم تروانی. من سن سنتا سیئا فله وزرها و وزر من عمل بها. چا دا یو غلط کار بنیاد کی خو بل دا پارا دے پلو گرزے دو دے لدے غلط کار سزابم ملاوی گیا چا سوک دینا بعد دا غلط کار کی اگا سزابم دیتا هم ملاوی. نو دے وجنا دے خویندو میندو تا دا درخواست دے چی مہربانی ہو کئی ستاسو پا جولو کی اللہ قرآن کی خودو دا پیغمبر پاک احادیث مطہرہ منورہ معطرہ اللہ تاسو تا نصیب کرلا. نو تاسو با دا خلقو دا نورو زنانو دا پارا نمونه پا دین کے اگرزے گئے، پا حیا کے، پا عزت کے، پا برو کے، دا مور پلار پا خدمت کے، دا خواخص خر پا خدمت کے، دا خاون پا خدمت کے. چی خلق ہوئی چی واقعی دا دا مدرسی طالب ہوا، واقعی دی استازانو نا قرآن ویلے. اسینی زمون دا علماء بدنام نکی دکا چی او خزا سبکی مویلے لے او آغا بی آغا دینداری نکی نو خلق آغی تا بدی ردوی. نو زمون دا ملگری میادی منو استا استاز دم داسی چی آغی تا تا دا شیخو لے لے. نو زمون دا دی علماء بدنامی پی مکاوی. تاسو دا اللہ و دا رسول تابیداری ہو کئی. چونکہ مفتی صاحب محترم آغم تشریف آوری کرے را او ما خو مولانا صاحب تیویلو زی انتہائی بیمار ما سفر دیر زیادی دی تکلیف ہو رہا تا خودی ویلی زا خیر دے لگا شانتی حاضری ہو کا. نو پدے ما تو گوڑو خبرو بائیں زی اکتفاقو ما نباد بین انشاءاللہ زمونگا استاسو دا قدر ور قابل احترام حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب تفصیلی بیان کی. تاسو نارینا انشاءاللہ خپ اطمینان کینه دا موقع کله کلوی او سمره خويند مند با پرده با حیا نصری په اطمینان کینه انشاءاللہ دی به تفصیلی بیان کې الله دې عمل توفیق نصیب کې. آخر